په عقیدو کې بنیادی عقیده او مضبوط او مسلم عقیده هغه د ختم نبوت عقیده ده. ختم نبوت څه ته وایي؟ کومه عقیده ده؟ ساده خبره ده. ختم نبوت عقیده دې ته ویل کېږي چې د الله نبی محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم د الله رب العالمین اخرنی نبی ګڼل او دا عقیده ساتل چې د نبی علیه السلام نه پس به بل نوی نبی دنیا ته نه راځي، دې ته ویل کېږي عقیده ختم نبوت. ساده تعریف دې باندې ماشوم هم پوهېږي، بوډا هم پوهېږي، زنانه نارینه ټول پوهېږي چې د دې عقیده ساتل چې حضور صلی الله علیه وسلم د الله تبارک وتعالی اخرنی نبی دی، د دې نه پس په بل نبی دنیا ته د نبوت په شکل کې نه راځي. دا عقیده ساتل دې ته ختم نبوت عقیده وایي. اوس عقیده ختم نبوت دا د شک شبهې نه پاکه عقیده ده. څنګه پاکه ده؟ لکه څنګه چې د الله ذات د خپل شان مطابق د وحده لا شریک ذات دی، د الله د ذات سره څوک شریک نشته. په دې خبره زمونږ شک نه، کامل یقین دی چې الله رب العالمین وحده لا شریک ذات دی، د الله پر ربوبیت کې شک نشته. دغه شانتې د محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم عقیده ختم نبوت دا عقیده ساتل چې نبی علیہ السلام د الله اخرنی نبی دی، دغه شانتې په دې عقیده کې زموږ شک شبهه نشته. الحمدلله. زما عزتمندو، یعنی څنګه چې د الله ذات د شرک نه پاک، څنګه چې د الله کتاب د شک نه پاک، دغه شانتې د نبی علیه الصلاة والسلام د نبوت عقیده د شک نه پاک عقیده ده. او زما عزتمندو، که لږ مونږ تاسو تاریخ باندې نظر وګورو، جنگ بدر تیر شوی دی، غزوه احد تیر شوی دی، تقریبا 27 غزاواتو کې نبی علیہ السلام په خپله شریک شوی دی. لیکن که مونږ تاسو لږ په تاریخ باندې نظر وساتو، نو د جهاد په میدان باندې آیا د جهاد په میدان باندې صحابه ډېر شهیدان شوي که د عقیدې ختم نبوت په مسله باندې صحابه ډېر شهیدان شوي؟ نو تقریبا د جهاد په میدان باندې 260 یا 200 سره پاسه کم زیات صحابه شهیدان شوي دي. لیکن د عقیدې ختم نبوت په مسله کې، په دې مسله کې تقریبا 1200 صحابه شهیدان شوي دي. نو پته لګي چې دا یو کامل او اکمل عقیده ده.